ای زویه موبایل ضروری دی، ټکنالوژي هم ضروری ده، خو یوه خبره درته کوم، ژوند یوازې د دې موبایل په ورکوټي شیشه کې بند نه دی. ما د ژوند هر درد او سخته وکتله او هرې سختې ما ته یو سبق راکړی دی او زما نه به چېرته هم دغه سبق په زندګۍ کې هیر نشي. دا یو څو مهم او ضروري خبرې یاد ساته. نمبر 1، زویه دا وخت د سرو زرو نه هم ستا لپاره قیمتي دی. زه که وغواړم زما تیر شوی وخت ما ته نه میلاویږي. وقت په داسې کارونو کې ولګوه چې مستقبل کې درته فایده درکړي. نمبر 2، تعلیم او پوهه یوازې کتاب لوستل نه دی، بلکې پوهه ستا سوچ او ستا د قابلیت انداز بدلوي. چې څوک هم علم حاصل کړي نو هغه په تیارو کې چراغ جوړېدی شي. ناپوهه انسان د لارې مسافر نه دی، بلکې د لارې ستونزه ده. نمبر 3، د خلکو سره په ښایسته اخلاقو سره پیش کیږه، د هغوی زړونه وګټه. احترام یو داسې څیز دی چې انسان یې تل په یاد ساتي. زویه داسې ژوند وکړه چې خلک ستا نوم په دعا کې واخلي. نمبر 4، مور دې د سترې ژوند ډېرې برخه ستا لپاره وقف کړې وه او ما هم ډېرو سختو سره مبارزه د دې لپاره وکړه چې ستا راتلونکی ژوند ښکلی وي. نمبر 5، په زندګۍ کې خوشحالي او مشکلات دواړه راځي، خو په خوشحالۍ کې د الله پاک شکر وباسه او په مشکلاتو کې د الله پاک نه صبر توفیق غواړه. او یاد ساته زویه په هر حال کې د الله پاک شکر ادا کوه او په الله پاک پوخ یقین ساته. زویه هره ورځ شروع د الله ته ذکر نه کوه او په زړه کې دا نیت ساته چې نن به زه څه کار کوم. هغه کار دې ورکوټی ولې نه وي. تو بیا ګوره چې ستا زندګي او ژوند الله پاک څنګه بدلوي. موږ به همیشه ستا دپاره دعا کوو. زویه ته زما فخر یې او ته زما د ژوند مقصد یې. زویه د ژوند مقصد همیشه زما یاد ساته. عزت او علم او د الله تر رضا نه بغیر زندگی هیڅ معنی نه لري. زویه الله پاک دې تل کامیاب ساته. تو مې امید یې او تو مې ژوند یې. امید ساتم زویه چې ته به زما د معمولي غوندې نصیحت په خپل ژوند کې عملي کوې او په دې به ضرور عمل کوې.